دیو جنا عزیزانو پارام کینی دا ثوابای دا غلیونی خبره مې درته کړې وه ما ته یې ویله بجلیګر ملا تی مالا اوس یې غلی کېنه چې بیا دې شور وانه وړم زه ویرېدم چې ویله لوی لوی چغې چې وهې تی جنت مې ویل ټوکړې ټوکړې کو په آرام کېنه جنت کم ځای دی جنت مې مات کړی دی او دوزخ کې مې ښه سیخ والی دی تازه اور مې پکې بل کړی خلک تیاروه چې راځي او ورچومه د جنت چې چاته نوم واخلي جنتونه کوم دی جنتونه بلو کا زما اړه تا هغه ورځ اپیل وکړو د یو سړي خبرې ما ته مولانا صاحب والله د وړو پیسې نه لرو او قربانۍ ته میړه کېږي د وړو پیسې نه لرو او دا د ابراهیم علیه السلام سنت چې رانه قضا شي پروسه کال مې قرض اخیستی وی نو په شپږ میاشتې کې مې بیا خلاصې کړې مال د وړو پیسې نه لرې ویل نه مال زه به درته قرباني هلم زه به اوفو چې هغه کوم ټوپونه ووایي زه به ځان له خو بالي بل ګوره چې د چاړه کېږي او د ابراهیم په سنتو پسې مړي هغې له واله خبره پوهېږئ وس دې د 100,000 روپو د ګډ اخیستو دی او غدي نیوه غوا کیسه جي مونږ غوا کیسه نیولې غوا د دې غوا د ښکرې به پتا منډلې کېږي غوا کیسه په دې خدای پوه دی والکه خبره واورئ خدای په دې پوه دی چې ستا وس د 4-5 هزار روپو د ګډون اخیستو دی او تا په 300 روپۍ ځان خلاص کو غوا کې دې یوسف نه خدای له دوکه ورکړي په دې خدای پوهېږي نه ووایي خدای پې نه پوهېږي چې خواص دې د څه شي او دا زما د پیغمبر سنت دې دوکه په څه شي کړم د ښځو کالي دی وګوره د ښځو جامې دی وګوره د کور نظام دی وګوره د ځان نظام دی وګوره او د ابراهیم د سنتو سره مینه دی وګوره په دې خدای پوهېږي البو سم شی باندې سم شی دی وانغستو نو بل الانسان علی نفسه بصیرة ولو القى معاذیرا هر سړی په خپل ځان عالم دی اگر که خدای ته به ډېرو زورونه پېښ نو خپله خو به کې خپله د دومره ډېر وس نشته 4-5 کسه راغونډ شئ یو 100 روپۍ واچوئ او چې د چا شوق کېږي او نیشي کولی هغه له غوا کې چېرته حصه ونیسئ چې هغه مړه خوشحال شي په خدای قسم ستا د قربانۍ نه به د هغې زیات ثواب وي ما په خبره پوهېږم حالت کې علاقه کې یو 5-6 راغونډ شي یو 100 روپۍ واچوئ که نه نو غریب له هم حصه ونیسئ نه نه خیر ده که تا نه ده کړې غوښه به درولېږم غوښه دې ستا کپره ستا دا سرمن دی خدای ستا بنیاد وباسي سرمنې ملا له نه ملا له شرمن نه ورکړو ولې ما کونه غون مې کړي کونه راته نه ده پاکه کړې دغه ذلیل قوم دغه د ذلیل بچي کال 12 میاشتې ملا درته په جومات کې ناست دی دغه له اوبه در اچي او یو سرمنګوټې دې پېښه شي بیا دې د مور 200 دغه نور پیدا شي دغه ذلیل قوم نو باید په آرام کښېنئ کاکا جنتونه نشته خدای په دې پوه دی د خدای نظام په دې پوه دی د خدای قانون په دې پوه دی چې د ځان نه لوی درد دی د بل په زړه کې نه و زما دې د خدای په ذات قسمي که خدای دې ځان ته نږدې کړي چې د ځان نه لوی درد دی د بل په زړه کې ښه شی خورې او په دې پوه یې چې را سره اوږي ناست ګیره به داسې داسې کې الحمدلله الحمدلله خالی دا الحمدلله ویل پروټه ډېر ښه کار دی سنت یې کوستا کار او برتا کال والی دی الحمدلله خدای شکر دی چې چرګ دی او نری غوښې دی راځي الحمدلله بیړه دی الحمدلله په دې ووایه چې ځان نه د خولې نه وباسې او په بل یې وخورې او بیا الحمدلله مونږ به داسې اول زه ملا یم ښه شی راته کېده او یو ملنګ راته ودرېږي ملا صاحب وګیا مچک کوتک ته ورپسې لګا چلیا ویې وبارې وباس